محمد زبیر خان یم. دا مهال زما خپل کور ماډل سکول کې ولاړ یم او څنګه تاسو ته بدر چې د ریزلټ اناونسمنټ شوی دی او په هغې کې چې دی محنت هغه نتیجه وروله چې په هغې کې ډېر غټ خلکو ته چې دی ډېر زیات داد میلاو شو، ډېر غټ هغې محنت کړی او د هغې چې دی دلته سیلې دلته کې راورسېدلو. دا وختي را سره یو ماشومه ګلالۍ ولاړه ده چې هغې فرست پوزیشن اخیسته. د هغې نه به د دې پوزیشن په حوالې سره خبرې اترې کوو، د هغې سره به خبرې اترې کوو چې هغه دې پوزیشن ته په څه نظر ګوري، د هغې وینا څه ده او څونه محنت هغې کړی دی. السلام علیکم بچي. وعلیکم السلام. تاسو راته جي د ټول نه مخکې کتونکو ته خپله پېژندګلوي وکړئ. دا راته ووایئ چې د یو کال محنت بیا دلته کې فرست پوزیشن مارکس څونه دي، څونه محنت یې کړی دی، څه ویل غواړئ زموږ چې کوم ماشومان د سکولونو نه بهر دي هغه محنت نه کوي، هغو ته به څه پیغام ورکړئ؟ جی زما 1080 مارکس الحمدلله زما فرست پوزیشن راغلی دی او دې دپاره ما دن رات محنت کړی. موږ له به کار چې موږ خپل ایم همیشه های ساتو، چې ایم های یم د دې دپاره بیا موږ محنت هم ډېر زیات کوو. زما دا د مخکې نه خواهش وه زه به سوات بورډ کې فرست پوزیشن والم، الحمدلله نن ما واخیستو. دا ټول زما د محنت ترلاسه. دې دپاره ما ډېر زیات سیکریفایسز کړي دي او ټول یوت له به کار ته نن کلی اسپیشلی چې هغه خپل سټډیز باندې ټوټلي فوکس وکړي. دې شوډ ډیوټ ډیر اټینشن سولې ټو یور سټډیز او خپل انرژیز دې بالکل هسې فضول نه ویسټ کوي. دا راته ووایي چې په زنانو کې مطلب جنکیانې چې دي هغه اکثر خلک داسې ډسکرج کوي چې یاره دا به تعلیم نه کوي یا به دا مخکې نه ځي. څه ګڼئ چې مطلب نن تاسو په دې پوزیشن یې نو هغه خلکو ته چې کوم د جنکو د تعلیم نه هغوی خلاف دي، هغو تعلیم نه ورکول غواړي جنکو له، هغې والدینو ته به څه پیغام ورکړو؟ زه به دا یم چې men and women are equal. تاسو څومره men له رایټس ورکوئ هلته وومن له هم پکار ده. وومن هم هر څه کولی شي، نن کله هر چا کړي هم دي. او نن زه چې کوم سټیج باندې ولاړ یم دا ټول زما د فیملي د سپورټ ترلاسه. اوس ډېر زیات سپورټ کړی یم نو د هغو دپاره تھینک یو زه هغو ته وایم. والدین چې کوم دي هغې ته به څه پیغام ورکولی چې تعلیم په دنیا کې څونه ښه شی دی؟ جی تعلیم ډېر زیات ښه شی دی. نالج از پاور، دا خبره خو صحیح ده. نو موږ له پکار ده چې موږ خپل واړه هم په خپل سکولونو ته ولېږو، هغو ته لکه تعلیم ورله ورکړو ټولو له. نور جنکیان ته څه پیغام ورکوي؟ زه بس دا ورکوم چې خپل سټډیز باندې فوکس کوئ او فزول اکټیویټیز باندې خپل انرژیز مه ویسټ کوئ. که یوت خپل انرژیز مس یوز کړي دې ول الویز ریګریټ. ډېره مننه کتونکو، تاسو د منال انعام خبرې واورېدې. یقینا هغې دا پیغام ورکړو هغه والدینو ته چې کوم والدین د جنکو د تعلیم نه خلاف دي او نن چې دی هغه ماشومه تاسو ګورئ چې هغې فرست پوزیشن واخیستو. د رسنګوټي پبلیک سکول سټوډنټه ده دلته کې چې دی هغې فرست پوزیشن واخیستو. خلکو ته یو دا پیغام ورکړو چې کم سے کم د جنکو تعلیم چې دی هغه به موږ له ډېر زیات پکار دی، هغه چې دی مخ په وړاندې تلل پکار دی. ولې چې هر سړی دا خبر اکثر کوي چې د هر کامیاب سړي په شا باندې چې دی د زنانو لاس وي، خو چونکې دا ماشومان چې دي خپل محنت کوي دې ته رارسېدلي فرست پوزیشن اخیستی دی او دا پیغام ورکوي چې تعلیم په دنیا کې ښه شی دی. ولې چې دا جهالت نه خلک رڼا ته راوباسي او زموږ دا ماشومان چې دي له موږ مطلب یو داد ورکو، دي له چې دی مخکې لار وله ورکو، د تعلیم په لار اړه چې دی هغوی له داسې یو ښه مطلب ماحول ورکو چې هغې تعلیم وکړي او مخ په وړاندې لاړ شي. زما د پروګرام مخ پای ته رسېدل، ما له اجازه راکوئ. د الله په امان.